اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. انما پتحقیق سرا حرام کړی دی الله تعالی علیکم پتاسو مانی المیتتا مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اوهل او آغا چې اغسته شوی به پاغې معنی نم لغیر الله د پار د غیر د سیوا د الله تعالی فمانی ز تر پس آغا سوک چې مجبور کړي شو غیر باعن نیوی دے مزی اغستون کی لذت اغستون کے ولا عادن او نیوی دے د حد نه سیوا خوړون کې فلا اثم علیه ننشتر پاغمان سگنا سحرج ان اللہ بیشک اللہ تعالی غفور دیر بخون کے رحیم دیر مہربان دے. سورہ بقرہ شات آیاتونو کې پسر کې موږ دا خبره کړې وه چې دې کې خو یو اصلاح الیهود د فی ضمن المناظر او بل احکام ضروری د پار د مسلمانانو. اوس په مکه شریفه کې او په مدینه منوره کې خو اهل کتابو مکه شریفه کې مشرکانو د ځان نه چې دنو اختراعي دین جوړ کړو او د ځان نه باغی حلت او حرمت بیانو. د ځان نه به یو سیز حلال ګرځو اب الله حرام کړو او په خپل خوخه به یو سیز حرام ګرځو. د دې ورستو تفصیلی خبر راځي چې د ځان نه سس سیز حرام ګرځولیو. دیږي وته الله تعالی خی چې دا تاسو ست حرام وای دا تاسو د ځان نه وای دا حرام نه دي. تاسو باندې الله سه حرام کړی دي المیتة مردارا یو سیز مردار شو ساروی مردار شو چاړې پیرا نخ کلا د ذبح او نشوا بدا حرام ده بد خوري. البته ذبح یو استراری ده کله کله داسې وشي مثلا یو ساروی ده کوی ته وغورځېدو پل ځای ته لاړو هلته کته هغه پسې تلل او چاړه رسول دا ګران دي انو دغه دی به اوس ته پوهېږي دی مړېږي دغه دی داسې چل به کې چې بسم الله الله اکبر تکبیر به ووایي او چاړه وغیره به راوالی به پې د پاسه معمولي غوندې زخم هم چې په ده باندې ولګېده نو د ده دا ذبح بیا صحیح کېږي. بل چې دی ودم دې دی الله تشه وینه ویلې ده خود د دې آیات وضاحت رستو الله تعالی په بل آیات کې فرمایلی دی قرآن مجید کې بل ځای راځي چې دم مسفوخ ته هغه وینه چې هغه بهیږي دا څاروي باندې چاړه راکاږي دا وینه چې کومه بهیږي دا حرامه ده. بعض خلک تاسو به کتلي په دې قربانۍ کې خصوصا امساک کوي. امساک دا دی چې یاره
مستون طریقه هم دا ده چې د لوی اختر پر ورځ باندې سړی چې قرباني وکړي که نه نو په قربانۍ د ابتداء خوراک شروع کړي هغې پورې د خوراک نه کوي بعضې سړی داسې تړیا غوندي هغه په خېټه ډېر مین هغه چاړه چې راکاږي نو هغه وینه نه وینه هغې زرګوته والي نو په ژبه باندې کېږي نو راړه چای اوسو حالانکې دا وینه حرامه ده ډېر خلک د سو وینه وایي دا علاج له استعمال او دې له استعمال دا بالکل ناجایز ده ښه کومه وینه هغه د مسفوح چې هغه اوبه ده دا حرامه ده ښه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیرو د خنزیر غوښه دا حرامه ده البته دې کې یو خبره ده بعضې خلک دا پرفیوم یادوي یا چې دنو الله دې په نیکي ملکه صابونونه وغیره یادوي وایي دا صابون چې دی نو وایي دې کې وایي د خنزیر شرمن ده د خنزیر چربي ده پکې وایي دا مه استعمالوي اصل کې مسله دا ده چې کم څیز د هغې هغه اصلیت دا په کیمیایي طریقې سره بدل شو نو هغې سره د هغې حکم هم بدل شي نو که مثلا داسې څه څیز وي هم او د هغې اصلیت په کیمیایت عمل سره بدل شوی نو هغه بیا د خنزیر غوښه پاتې نه شوه او آسان مثال د تاسو به پوه شئ مثلا د انسان بولي یا د میخې سوټه ده دا خو پلیته ده ناپاکه ده که نه اوس هغه چې په کپړو لګېدلي موږ ورسره نه کېږي جومات وغیره ته را ډېر سخت ګناه دی خو دغه سوټه یا دغه بول اوچې وي دا په اور کې وسوځېدل ایره شوه اوس د دې اصل بدل شو اصل بدل شو حکم بدل شو هغې سره پاکه شو ٹھیک شو که نه وما اهل به لغیر الله هغه چې د غیر الله نوم پې والي دا ناپوه خلک به د پنجاب کې به تاسو وینئ هغه د باباګانو په نوم باندې دیګونه پخوي د باباګانو نظر کوي او څاروي حلالوي انو دا د غیر الله په نوم باندې دا ذبح حقوق الاسخان بدعتیانې چې کوي دا هم ناروا دي دا حرام دی بالکل او کوشش کوئ کله کله زړې داسې وشي چې دا د مزاراتو کې نه چې کله موږ یو ځل اوس قریب کې تلو د اخون درویزه بابا مزار ته تلو هلته خوا کې هغه کسان ناست مې جوړان هغه ریخې په ما یې ډېر زور کو هم نه وایي ته جوړې بل مذهب والی ما یاو خو نه خورم ما یې نه خورم هغې کې وجه دا ده چې استاد دا پته نشي یا چا راوړی دی ګوره که نفس دا چل کوي چې صدقه کوي او هغه وایي خدای دې د دې ثواب پلانکي مړي ته ورسوي دې کې څه مسله نشته ټیک ده که هلته یې درمانې خوري که په کور کې خوري که په هر ځای کې خوري دې کې مسله نشته دی مسله دې کې ده چې هغه وایي دا دیګ مې پخ کړی دی یا دا څاروی لاغلم دا د پلانکي مړي دپاره یې کوم دا د هغه په نوم کوم نو چې د غیر الله په نوم باندې وکړي که نه د پلانکي پیره یا شیخه یا د بزرګ په نوم باندې وکړي نو که سیبه الله اکبر تکبیر پې هم وایي نو دا حرام دی فقها وایي ښه نو د دې نه به ځان ساتي خدا دلته الحمدلله زموږ علاقې ده خو بزرګانو اکابرو دلته ډېر لوی قربانۍ کړي دي او سید احمد شهید رحمت الله علیه سید اسماعیل شهید رحمت الله علیه په دې علاقه باندې تېر شوی دی د هغې خپل اثر دی دې علاقه باندې دا علاقه الله تعالی د بدعاتو نه ساتلې ده دا چې تاسو د سند ته ورشئ او پنجاب ته ورشئ د میانځ ته ورشئ نو تاسو ته به اندازه ولګي چې یا الله دا دی څه کوي هغه چې څه کوي اریان بشي
بیا الله وی فمن اضطر یو سړی په داسې حالت کې راغی چې دی مجبوره دی اوس سره نشته دی نو دی اوس د دې نه خوړی شي خو په 2 شرطو غیر باعد دی به لذت نه علي اوس دی په ځنګل کې دی او د لوږې مړېږي نو اوس هېڅ نشته د خر غوښه ده نو دا نه دی وایي راځه هلکه چې تکي تي وکړو مزې به دی نه علي بس صرف دوره به کوي چې د ژوند بچي او ولا عادن تجاوز به نه کوي د حد نه سیوا به نه خوري دی په 4 نوڼو د ژوند بچګي دی به 5 نوڼه نه خوري ولې دا سیز خو دی آرام بنیادي سره نو دا د وجې د ضرورت نه د پاره حلال شو خو دا هغه مره به کوي چې د په سوره کار کېږي سیوا نه ان الله غفور الرحیم الله ډېر بخښونکی الله ډېر مهربان دی ان الذين بشکا کسان یکتمون چې دی پټي ما غسیز لرا انزل الله چې نازل کړ الله تعالی من الكتاب د کتابنا ويشترون دی علی بی پایمان ثمنا قلیلا عوض لګ اولئک دا کسان ما یاکلون دینا شی پی بطونهم په خټ خېټو دا غي کې الا النار مگر اور ولا يكلمهم الله خبر بونی کې الله تعالی غي سره یوم القیامت پرز د قیامت کې ولا یزکیم نو تزکیو کی دا غي ولهم د پار عذاب علیم عذاب درناک ته اوس الله فرمای هغه کتاب چې په حلت او په حرمت کې خلکو له دوکي ور کړی دي او هغه خلک مشرکان یکتمون ما انزل الله د الله احکام پټي ويشترون به ثمنا قليلا او د دې په بدل باندې لږ د دنیا عوض علي ګورا العیاذ بالله دنیا پرستا ملایان درباری ملایان چې هغه د لږ ذاتی مفادات د پاره حق خبره پټي نا حق تلاش ور کوي الله وی اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا مال نه دی دا خېټو ته اور دننه کولی ولا یکلم الله یوم القیامه الله به دی سره د نرم او د لطف خبرې ونکي د الله مهرباني به دی ته متوجي نشي ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم اولئک الذی الله اذا کسان اشتروا الضلالة چې دی اغستره گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې والعذاب غضب بالمغفرة په بدل د مغفرت کې پما اصبرهم فاستعجب د اغیمانه علی په صبر د اغیمانه علی النار په اور باندې الله یجب خلق ته ګور سملا رشته او گمراهی علی او الله وتعالى مغفرت لارې کلاو کړي د غضب اختیاري ان یو سړی ته روغ لارې سم لار شته هوار سپا لار ده او د خدای خانه په داسې کناره باندې چې غرا غورځیدون کی لیوانه نه ده الله چې د نو سم لار د هدایت را لېګل ده او دا خلق د هدایت لار پرې دی گمراهي پسې دي او الله موږ ته د مغفرت دروازې کلاو کړي دي ان بدبخت خلک د مغفرت دروازې پرېږدي او غضب ته زور کوي الله وی تعجب ته د دې په خر ځان د وبونه بچ کوي خر دا خر دوره کمقل تاسو مکو خو لکه دې چې بوزي کنه په بدرای پنیرې بوزي او دته ویخ کې وبنخ کاری د دله قسم ورکړي خپنه کته کوي د لټیلی د اصل کې د خر کمقل له د انداره کزما پکې خو د وګونو ته زما وبلاړې بزر عالم غسه شو د دې د وجه پنه کته کوي دا د نفسیات دي نو خر کمقل له خو بیا ځان بچ کوي او دا بدبخت ګناهګار او مشرک دای سره دا غینا چې الله وته د کامیابی مغفرت لارې کولاو کړی غضب ته زور کوي ذالک دا بان الله پس عبد دې بشک الله تعالی نزل الكتاب
نازل کړی کتاب بالحق په حق سره وان الذين بشکا کسان اختلفوا چې دی اختلاف کړی په الكتاب په کتاب کې لفي شقاق بعید دی په بدبختۍ لره کې دي ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق الله وی دا په سبب د دې چې الله نازل کړ کتاب په حق سره وان الذين اختلفوا في الكتاب او چا چې اختلاف کړي په کتاب کې لفي شقاق بعید دی په سکی دي دی په بدبختۍ لري کې دي الله حق کتاب را لېږل اسلام او دین را لېږل او د دې حق اسلام او دین او د قران نه پس په کوم څو اختلافات کوي بدبخت دي کنه الله دې زمونږ متعلقین او مونږ د بدبختۍ نه وساتي الله دې مونږ د قران مجید خلق عاشقان وګرځي بس انما بتاج حرم حرام کړی علیکم پتا زمانه المیتۃ مردار والدم او وین بيدن کې ولحم الخنزير او غوښه د خنزیر وما بالله غچغسته شي پاغه ایمان نم به پاغه ایمان لغیر الله د پاره سیوا د الله تعالی فمن ذتر اغه سوک مجبور کړي شو غیر باعن نیوی دې لذت اغستون کې ولا عاد نیوی دې د حد نه تجاوز کون کې فلا اثم علیه نشتر ز گناہ پاغه معنی ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان دے ان الذين بشکا کسان یکتمون جدی پټی ما اغسز لرا انزل الله جنادل کړه الله تعالی من الكتاب د کتابنا ويشترون دی علی بی پاغمان ثمنا قلیل عوض لگو اولئک دا کسان ما یاکلون دینا چې پی بطون په خېټو داغی کې الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله خبر بونه کې ایذر الله تعالی یوم القیامت پر د قیامت ولا یزکیم نو تزکیو کی داغی ولهم د پار داغی عذاب علیم عذاب درناک تے اولئک الذین اللہ اذا کسان اشتروا الضلالتا چې دی اغست د گمراهی بالهدى په بدل د هدایت والعذاب وغذاب بالمغفرة په بدل د مغفرت فما اصبرهم پس تعجب دے په صبر دای علی النار په اور معنی ذالک دا بان الله په سبب دی الله تعالی نزل الكتاب نازل کړه کتاب بالحق په حق سره وان الذين بشکا کسان اختلافو چې اختلاف کړه فی الكتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید دی په بدبختۍ لري کې دي الحمدلله رب العالمین کریم خدایا ته زموږ د ټولو ناراضي شي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي کریم خدای تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي الله موږ ته خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله موږ نه هر هغه کار والے خدای په کوم کارونو چې راضي کیږي الله په کوم کارونو چې ناراضه کیږي خدای هغه سره زموږ نفرت پیدا کړي الله زموږ سینې د قران مجید علوم تکولاو کې الله د قران مجید انوارات برکات د قران مجید حفظ د قران مجید اسرار الله دا زموږ د ټولو نصیب کې الله د درز څومره شرکا دي الله ټولو ته دارین خوشاله ورکړي څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي الله د عافیت او د برکت صحت ژوند نصیب کړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ناراضي شي مرحوم چې وفات شوی دی الله کامل مغفرت نصیب کړي پسمانده او ته صبر جمیل ورکړي وصلی الله علی النبی الکریم